بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد رب زدنا علما. پرون سبق کې مخکې موږ دا ویلو چې دا پنځم باب چې د اطلاق او د تقید په اړه کې نو موږ مختصرا عارض کړو چې مطلق دیته وي چې په کله په جمله کې مسند او مسند ذکر شي لري نه علاوه بل څه شي نه وي او کله چې په جمله کې د مسند مسند علاوه نور څه قیودات په ذکر شي نو موږ دا حکم چې دا مقید دی نه په دې باندې قید لګول شي په دې کې قید لګول شي اوس دا قیدونه چې لګي کنه دا پس سره لګي نو یا هو مذهب مفاعیل سره لګي یا په نواسق سره لګي یا په ادوات الشرط سره لګي یا په نفي سره لګي او یا تلنه دا بلګي په توابع سره. نو بلې مخکې سبق موږ ویلو چې مفاعیل سره با مفاعیل د قید به موږ کله لګاو نو بای کې پنځه مفعولونه او د مفعول له به موږ دې په لګاو چې کله مقصود دامي چې دا د پاره د فعل واقع شوی نه مفعول فی بال راوړلېږي چې کله مقصود دا وي چې را د فعل د واقع کېدو ځای یا وخت خې او مفعول به به علاقه چې کله دا مقصود دا چې ته فعل په هغه باندې واقع شوی دی او مفعول معه چې د مقارنه لپاره یا د حالت د هيئت لپاره چې مبهم هيئت دا غیر د بیان لپاره جو حال لذي او ذات مبهم د غیر بیان لپاره چې نه دا تمیز راځي. او بیا موږ دا خبره کړو چې دا قیودات دا حل موږ د دې کفچه ته موږ د دې خیال ونه ساتو نو بیا په جمله کې یا جمله به کې د براجه به خلاف مقصود چې دا لازم راشي په دې باندې پوه شئ. ویم نمبر قیودات چې دا غي د وجنا د یو لفظ معنی چې انداوم بدليږي او دا قید د مسلمانین له او په نور څه راغلي اي نواسخ د ناسختون جمع ده النسخ ولګي تبدیلی تا ناسختون معنی شو تبدیلی بدلی کوونکې تبدیلونکې نواسخ معنی هغه سيزونه چې دا غي په ذریعہ سره جمله بدليږي. تاسو ما ته فکر ده په جمله کې مبتدا او خبر وي صحیح پکې مسند او مسند پکې یعنی مبتدا او خبر وي پکې نو مبتدا او خبر دا منصوب راځي که مجرور راځي منصوب راځي مرفوع راځي کنه مبتدا او خبر دا سوي مرفوع وي او دا مبتدا او خبر چې مرفوع وي نو د څه وجه نه مرفوع یا موږ په نه و کې دا ویل دي چې مبتدا او خبر بلې کا عامل څه شی دی عامل پکې معنوي دی عامل معنوي دی چې هغه وایي ابتدا ده او په فعل مضارع کې خالی دی د ناسب او جازم نه پوهیږي بلې باندې نو نواسخ دي ته ویلېږي چې کله دا په جمله باندې داخل شي نیو خو دا مبتدا خبر تینه نه دا دوانه یا یو پکې مرفوع نه ګرځي مبتدا او خبر دوانه یا یو پکې مرفوع نه وي او یا دا چې لکه که مرفوع وي نو غیره په د عامل معنوي د وجه نه یا منصوب د رفع د عامل لفظي د وجه نه بي پرې باندې پوه شئ. لکه ګوره مثال زید قائم ما وې نو زید قائم په دې کې مبتدا کوم دی خبر کوم دی زید المبتدا ده او قائم سره او دا زید قائم د دوانه منصوب دي دوانه مرفوع دي دوانه مرفوع وري دي عامل پکې څه شي عامل معنوي دی چې ابتدا ده صحیح ولا دې دې پر پوه شئ. وس د څه وش ولا کنه چې په دې زید قائم باندې ان داخل شو نو موږ به ان زید قائم وایو سبا وایو ان زیدن قائم ما په دې باندې کان داخل کو نو زب کان زیدون قائمون به ما سبا ما کان زیدون قائما یا به ما افعال قلوبنا داخل کله کزه ما ظننتو نو ظننتو زید قائمون به ما ظننتو زیدان قائما اې نو ګوره اوس دغه مبتدا خبر دی او مبتدا خبر لاول مرفوع او عامل معنوي وو لیکن چې کله پرې باندې نواسخ داخل شول نو هغه دغه مبتدا او خبر چې نه دای لکه مرفوع منه ګرځول یو پکې مرفوع یو پکې منصوب یا دوانه منصوب شول خود دې هغه رفع او نصب چې نه عامل معنوي نشو وسو وزل کې عامل لفظي شو عامل لفظي چې موږ ته کاری نواسخ چې نه دا کم سيزونه دي نو افعال ناقصه حروف مشبهه بالفعل لا ينفي جنس ما ولا مشبهتان بليس افعال مقاربه او افعال یقین دا ټول جنن دا دغری نواسخ دي. بس نواسخ په مطلب اندازو پوه شوي نواسخ په مطلب باندې پوه شوي نواسخ جمع د دسو
ناسختون د څه جمع ده ناسختون معنی سره بدلون کې څه نو دې ته نواسخ ولې وایي چې دا هم د جملې هغه هيئت بدلی یعنی مبتدا خبر لول مرفوع وي چې کله په دا نواسخ داخل شي نو بیا یا مبتدا او یا خبر دا مرفوع بیانوي یا دواړه یا یو پکې پوه شئ او لاول د نواسخ د داخليدون مخکې د مبتدا او خبر عامل ته دا سوي معنوي وي او چې کله به نواسخ داخل شي نو بیا د مبتدا مرفوع یا منصوب راځي خبر یا مرفوع راځي یا منصوب راځي خو د عامل معنوي د وجه نه بلکې د عامل لکه ګوره ته کان زیدون قائما نو د کان زیدون قائما کې د زیدون او مبتدا د مرفوع ده خو د سره وجه نه مرفوع ده د کان د وجه نه مرفوع ده د مبتدا د وجه نه مرفوع یا ان الله سميع عليم نو دا سميع چې نه دا خبر ده نو دا خبر لکه مرفوع ده خدا خبر ده د وجه نه مرفوع چې پر کې عامل چې نه دا لکه پټ څه پکې معنی ده بلکې دا د ان د وجه نه پرې باندې پوښوي یا زید قائم پدې کو دغه دا مرفوع ده او عامل بګه معنی ده کوم مخکې دماغ غنن ته لګاو زه ما ظننت زید قائما نو دا مبتدا خبر دوانه منصوب دي او دا نسب د عامل معنوي د وجه نه نه بلکې د عامل لفظي د وجه نه چې ظننت لري هغه سبب پوښوي به خبره معنی ها نو د نواسخ په ذریعه سره نواسخ په ذریعه سره کله کله په جمله کې قید لګي د نواسخ په ذریعه سره بیا د نواسخ د سره بار راځي دا کومه نواسخ د و چې دا به تقابلان واړی ادومه نواسخ پیژني نو دا څومره خبره اتره جماعت اوس وکړه دا په کتاب کې نشته ده دا په کتاب کې او چې دوه بنا نواسخ به ته پیژني او ما ته معلوم نه نو ما ته اوس ویل چې دا نواسخ څه ته وایي و سبق دا ده چې دا نواسخ د سره بار راوړلېږي نواسخ د سره بار راوړلېږي نو په نواسخو کې دا باز باسرین کنه لګوس ګوره کان نه نو کان د استمرار لپاره راځي یا په افعال ناقصو کې کان اصبح امسى اضحى ظل باتا دا ټول د سره په معنا باندې راځي خو دا اصبح چې دا سحر یعنی یو فعل په سحر کې شوی نه په سحر په ټیم باندې دلالت کوي غیر پر اصبح راځي د ساخ په وخت باندې دلالت کوي غیر پر اضحى راځي نو هغه په ټیم باندې دلالت کوي پر امسى راځي پشپ باندې پشپ کې یو کار شي غیر پر بات راځي د ورځې یو کار شي غیر پر ظل راځي وې به معنی یا دا شان دي افعال یقین دي د کوم خبره چې د یقین لپاره جو آئیږي افعال یقین دي کوم خبره نه چې شک ستا مقصود نه آئیږي افعال شک راځي پرې پوه شو تاسو اوس وګورئ کتاب ته وی و اما النواسخ هر چې نواسخ دي نو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې نواسخ څه ته وایي دې ته نواسخ ولي وایو ها نو دلته سیم دغه خبره ده فتقید بها چې نواسخ په بدل سره یو جمله کله مقید کولای کیږي نو مقید کولای کیږي مقید کول د جملې به هذه نواسخ په بدل سره يكون للاغراض التي داوی د هغه اغراض د لپاره تؤديها چې ادا کوي هغه لره معانی الفاظ نواسخ هغه معنی د الفاظ نواسخ یعنی د کوم د الفاظ نواسخ چې کوم معنا ده کنه داغه معنا د اغراض د لپاره یعنی زمونږ مطلب دغه د نواسخ هغه معنی د الفاظ هغه معنا زمونږ غرض وي دا غرض حاصلول لپاره مونږه یو جمله چې نه بلې نواسخ سره مقید کوو پرې پوه شوي کل استمرار لکه استمرار والا معنا شو استمرار معنا یو خبره کې مسلسل والی جاری کېدل او الحکایت عن الزمن یا بګي حکایت ورکولی د زمانه نه لګته کانا نو چې کله دا کانا چې نه کانا دا په دغه من داخل شي په جمله اسمیه باندې په جمله اسمیه باندې نو په فعل مضارع باندې داخل شي استمرار فائدہ ورکوي څه فائدہ ورکوي او چې په جمله اسمیه باندې داخل شي بیا د زمانه نه خبر ورکوي لکه پوه شو به معنی لکه ده کان یضرب معنا نه کان یضرب زیدون د زید چې دا وحال کوي مطلب لکه چې مخکې نه شروع کړل اوس هم وحال کوي نه استمرار او کله چې دا په اسمه په جمله اسمیه باندې داخل شي نو بیا د زمانه نه خبر ورکوي د زمانه حکایت لکه ته کان الله سمع نیما الله پاک چې نه دا یا کان زید مونږ نه کنه چې دا تله روان د زمانه نه خبر ورکو پوه شئ والتوقيت بزمن معين او یا لکه
په یو معین زمانه سره دا موقت کولی معین زمانه سره دا موقت کولی یعنی وقت ولا ذکر کوي فی ظل لکه پسول کې پسول کې سمانه پرته نه دا ورځ لکه ته ظل زید قائما نو معنی دا چې زید ټول ورځ ولاړو ظل زید قائما معنی سره او بات کې د سمانه نه لکه ته بات زید نائما سمانه نه زید ټول شپه ودو نو دا ټول شپه چې دا پکې د بات معنی کوي اصبح معنی سره د ساق په وخت کې کم کار شوی لکه ته اصبح زید غنیا د سار په کې څه شو مال امسا سره بارازي د ماقام د بار لکه ته امسا زید فقیرا د ماقام په ټیم کې څه شو واضحى د ساق په وخت کې لکه پوه شو باندې او بحاله معینه فی دامه یا چې کنه دیو حالت معینه د پاره قدامه کې دامه معنا دا چې لکه ته کنه چې دغه بل سټه په مېز کشته په دې زړو کې داونه کې او بحاله معینه فی دامه دا وړو کې داونه دي کچ په دې بل سټه کشته نو مادام کې معنا دا مادام کې په دې کې زمانه پورې موقت کول چې نه په معین زمانه پورې موقت توقیت ټکه په کې نشته توقیت ټکه ها نو وی په مادام کې چې نو د یو معین زمانه پورې یو خبره موقت کولی لکه ته اجلس مادام زید قائما ته کینا خو د هغه وخت پورې کینا سو پورې د راځي چې دا ولاړ لکه بلی باندې پوه شوي نه دا معین زمانه پورې دا یو خبر موقت کوي موقت پکې پکار دی را او بحالت معینه او لتوقیت امرین دې پکار دی ها او التوقيت لامرين بحاله معينه دځله او التوقيت لامرين یا یو خبره یو کار موقت کوي په یو حالت معینه پورې پدامه کې دا په یو کتاب کې نشته راټکه په یو وړو کتابونو کې نشته حاشیه کې خوشته حاشیه علماء مګی دا هغه په کتاب کې ها والمقاربه في كاد وقرب واوشك او کاله قربا او شک جدينو باندې کې د نزدېکت معلومات پیدا کړي سوال معلومات پیدا کړي مقاربت والا کته کادا زید فقیر نزيره جنازت بس شي فقیر بشي پوه شئ نه معنی او اليقين في وجد والف ودر وتعلم او یقین والا معنا اغسل تا مقصود وي نو په وجدا الفا درا او بتعلم پدې کې با د یقین والا معنا جندا بدای ما فعل قلوب وعلم مجرا وعلم مجرا مطلب دا چې لګیږي چې په مخ کې ځا علم مجرا جرا معنا راکودل یا دا د سراکاګه مطلب لکه موږ په پښتو کې وغیرہ 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 نو علم مجرا دې چې په مخ کې ځا لزا وسوي چې فالجمله في هذا تنعقد من الاسم والخبر بیا وي په دې نواسقو کې دا جمله چې دا منعقد کیږي په اسم او په خبر سره مطلب دا کنه چې اسم او خبر دواړه جنن بری کې راغلي لکه ته کان زید قائما نو بری کې دا مبتدا خبر یعنی دا یو د دې لپاره اسم شو دا بل ولا څه شو خبر شو او یا دغه جمله په کوم باندې چې دا نواسق دا شي دا دواړه مفعول بګردي سبب ګرځي فاذا قلت ظننت زيدا او من المفعولين یا بل دواړه جملې ته دا بګردي مفعولونه په افعال قلوب کې فاذا قلت لغته ظننت زيدا قائما نو دلته زید قائمون چې دا دواړه مرفوع او مبتدا خبرو او چې کله پیتا ځوانان داخل کړو مبتدا خبر دواړه منسوب کړل دا عامل لفظي د وجنا فمعناه نو معنی وایي شي زید قائم على وجه الظن چې زید قائم دی ولاړ دی په طریقې د ظن باندې و اما الشرط بس دا پوره نه دا بیا چی دا واړو شمه